ستاسو په زړه باندې به ډېر زیات ارمانونه وي، ستاسو په زړه باندې به ډېر زیات جایز خواهشات وي، ستاسو به غواړئ چې الله تعالی زموږ دعاګانې قبولې کړي، الله تعالی زموږ واوري، زموږ دا حاجت پوره کړي، زموږ ارمانونه هغه خورې شروع، یا خو نکاح نه کیږي، یا خو نکاح دپاره پیغام نه راځي، یا چې دی هغه ما باندې بدقسمتۍ سره زما د رزق تاله بنده شوې ده، زما کاروبار بند شوی، زمونږ حاجات بند شوي دي، الله تعالی خفه دی. څه معامله د دې ټولو خبرو دپاره دا بهترینه وظیفه یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام. بعض علما فرمایي چې دې کې اسم اعظم دی او په دې اسم اعظم کې الله تعالی د انسان هر مراد او ټول ارمانونه پوره کوي. دا وظیفه د خپلو ارمانونو د پوره کېدو دپاره، خپلو حاجاتو د پوره کېدو دپاره خامخا تاسو وکئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. شروع کوم په نوم د الله، هغه الله چې ډېر زیات رحیم کریم ذات دی، چې زما او ستا حاجتونو لا پوره کوونکی ذات دی. او مسلمانانو په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و وسلم باندې درود شریفو چې انتهایی شفیق پیغمبر دی او د دواړو جهانو سردار دی، امام الانبیاء دی، امام الاولیاء دی، خاتم النبیین دی، جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و وسلم وظیفه ده. دا وظیفه مسلمانانو انتهایی آسانه ده، ډیره معززه محترمه ده. دا به تاسو شروع کوئ یو هفتې په ورځ باندې، یعنی یو هفته به کوئ. په هر ورځ چې تاسو شروع کوئ، کو د نښې په ورځ شروع کوئ، کو د شروع په ورځ شروع کوئ، کو د زیارت یا کو د هر څه، خو یوې هفتې نه واله د هفتې د بلې هفتې کومه ورځ چې تاسو شروع کو د هغې پورې به دا وظیفه تاسو جاري او ساري ساتئ. وظیفې سیټ ته ځو مسلمانانو. دا وظیفه به تاسو د ماسخوتن د مانځه نه پس کوئ یا بیا د مازدیګر د مانځه نه پس کوئ. کو د مازدیګر د مانځه نه پس کوئ نو بیا به ورسره نفل نه کوئ، او که د ماسخوتن د مانځه نه پس کوئ نو بیا به ورسره 2 رکعته صلات حاجت مونځ کوئ. نیت په داسې تړئ چې 2 رکعته صلات حاجت مونځ کوم په دې حاضر وخت خاص خدای تعالی را محمد کافي شریفي فلور کړم، الله اکبر. 2 رکعته نفل نیت ته وتړو، د هغې نه پس په طریقې چې تاسو څرنګه 2 رکعته نفل نیت تړئ، هغه طریقې سره به 2 رکعته نفل نیت تړئ. نفلو کې به تاسو کوشش وکړئ لومبي رکعت کې قل یا ایها الکافرون سورت وایئ، دویم کې سورت اخلاص قل هو الله احد وایئ. کو چېرې دا تاسو له نه درځي نو بیا عام طریقې سره 2 رکعته نفل وکړه. چې کوم صورت تاسو ته آسان وي او تاسو له ښه درځي نو هغه صورت په دې کې ووایئ. تاسو د هغې نه پس مسلمانانو خطن مونځ نه پس په خپل ځای باندې کښېنئ او تاسو به 21 کرته درود ابراهیمي ووایئ، کوم چې موږ په مانځه کې وایو اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم الی آخره. دا درود شریف په تاسو 21 کرته ووایئ. 21 کرتو نه پس په دا وظیفه تاسو 1001 مرتبه شروع کړئ. 1001 پیره به دا وظیفه وایي یا 1000 پیرې، او هغې نه پس بیا تاسو وروسته 21 کرته درود ابراهیمي وایئ. وظیفه ده یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام. دا به کوئ او دغه ټایم کې به خپل دماغ، خپل ژبه او خپل زړه د دې دریو کنیکشن نه به دنیا سوچونه، د دنیا فکرونه، غمونه دا به ترې لرې کړئ او صرف الله جل شانه ته به دا 3 کنیکشنې متوجه کړئ. او دا به سوچ کوئ چې الله تعالی ما ته پوره متوجه دی، الله تعالی زما دې وخت کې اوري او الله تعالی د زما د حاجت دې وظیفې سره پوره کوي. په لومبۍ ورځ به هم دا کوئ، په دویمه ورځ هم، په دریم تر 7 ماسخوتنو پورې به دا وظیفه تاسو 1000 کرته وایئ او دغه رنګې 21 کرته مخکې 21 کرته وروسته درود ابراهیمي او سره 2 رکعته نفل به تاسو خامخا دا را شروع کړئ. انشاءالله العزیز چې د یوې هفتې کې به الله جل شانه ستاسو حاجت پوره کړي، الله تعالی به ستاسو مراد پوره کړي او الله تعالی به ستاسو د زړه جایز مرادونه او خواهشات پوره کړي. الله جل شانه تمام حاجتونه پوره کړه. الله تعالی د تمام مسافر او تمام ضرورت مقاصد پوره کړي او الله جل شانه دې ستاسو ناراضي شي او تاسو ان شاء الله مونږ ته دعاګانې کوو، تاسو ته کوو، ځکه غیب د غیب د پاره دعا الله تعالی قبلوي. جزاک الله خیر، احسن الجزاء فی الدنیا والآخرة. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.